د رب شکر گزارم چې دومره لوی عظیم شخصیت او دی وخت کې چې د دوی کم کار رانیولې دی او د امت مسلمه د دفاع دپاره او د اسلام او حقانی اسلام د دفاع دپاره چې دوی کم کار شروع کړی دی او یو لوی طاغوتي طاقتونو سره چې هغه یهود دي هنود دي او بالخصوص دلته کې چې کم اغیار زمونږ په دې ملک کې کم باطل سوچ لري باطل فکر لري د هغې دپاره په میدان کې ډټر یو عظیم مجاهد او عظیم هستی نن قائد جمعیت دی الحمدلله نن چې دوی کم کار نیولی دی په دې صدی کې داسې کار بل څوک نشي کولی په دې صدی کې د دومره مضبوطو قوتونو مقابله دی رانیولې ده الحمدلله چې هغه قوتونه نن د قائد جمعیت محترم صاحب په محنت او د دې په هغه کوشش سره هغه الحمدلله په سپا روان دي نن هغې قوتونو ریورس ګیر لګولی دی او ان قریب به تاسو که خیر انشاءالله ووینئ دا محنتونه د دې محنتونه الحمدلله نن مدرسې هم د دې د محنت د وجې نه محفوظ نن تبلیغي حلقې هم د دې د محنت د وجې نه محفوظ او نن د تصوف حلقې هم د دې د محنت د وجې نه محفوظ نن د علماو پټکي به الحمدلله الله د دې په وجه محفوظ ساتلی دی دې وخت کې چې کوم عظیم جهاد دې په سره غشتی دی په مخ د ځمکه د دې نه عظیم جهاد بل نشته دی نو تاسو سار نه پورې لګیا حضرت صاحب تبا زمونږ محتمم صاحب راشي هغې به دعوت ورکړي او زه به یو درخواست وکړم دوی به خپل بیان هم وکړي بیان کې به یو رکوټې غوندې حدیث زمونږ د طالب علمانو ته ووایي چې دا طالبان د دوی بذات شاګردۍ کې راشي دا زما یو ارمان و د زړه دا یو خبره دی مخکې एकदम کلی کې چې دوی نن دلته کې تشریف راوړه او ناست دي دا د باچا خان کلی دی او زه به دا دوی ته یو خبره ښکاره کړم چې مخامخ زمونږ دا لوم نعمانیه چې کوم سړک نه پورې غاړه ده چونکې ځای تنګ و هلته کې مونږ جلسه نه شوه کړې دلته هم راوړله نو دا هغه جومات دی چې باچا خان دلته کې کومه لومبۍ اسلامي مدرسه جوړه کړې وه نو آغاز یې د دې جومات نه کړی د باچا خان لومبۍ اسلامي مدرسه دقه ځای نه بنیاد ایښودی دی او دا غي وخت لوی اجله علما مولانا محمد اسرائیل صاحب مولانا عبدالجلیل صاحب دا اکابرین هغه سره ملګري بیا هغه د خپل تحریک آغاز هم د دقه مدرسې نه شروع کړی دی او نور خو هغې دوی ته پته ده نو دا یو تاریخي حیثیت لري خوا کې په ګوند کې مخامخ زمونږ د باچا خان کورم ښکاري د ولی خان دي زوړ کورم ښکاري د غني خان دي زوړ کورم ښکاري مقبرې شاته د مدرسې شاته د هغې مقبره هم ده نو دا یو تاریخي د حاجي صاحب تورنګزي رحمت الله علیه حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه علامه افغاني شمس الله افغاني رحمت الله علیه دا یو ډېره بهترینه خطه ده مونږ نن د قائد جمعیت ډېره شکریه ادا کوو ډېره شکریه ادا کوو او طالبان مزه ګورې په درس کې ما قائد صاحب ته نه دي ویلې او مونږ کله چې د بخاري ختم کوو مونږ په میاشت کې یو ځل د سپارو ختم کوو د بخاري مونږ حضرت صاحب ته مستقل دعا پکې کوو تاسو ته پته ده او الحمدلله سخت کال به د دوی ته ویم زمونږ د دوره حدیث 640 طالب علمان زمونږ د دوره حدیث الحمدلله فارغ شو 640 زما ګمان دا دی چې حقانیه پسې دویم نمبر تعداد به په ملک په سطح باندې الحمدلله او ورسره د تخصص فضلا دي او د حفظ مفتی صاحب یو څو خبرې کوي قایص صاحب له دعوت امر